أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 90 وتفقدت تیرا تلاش قدد ماران فقالا ویوے مالیا سدی مالالا الہدہدا چنوینم زومولا چرگک امکان من الغائبین اکدے دے یقیناً غائب خلقنا یعنی زیگتن او کدیشتنا لو عذبنه عذابا شديدا يقينا عذاب ويكون العذاب سخت او لعذبنه يا بذبكم دي او لياتيني امرات الكيمات بسلطان مبين فمعقول عذر باندې سلطان کوئی اتھارٹی دا مبین مانا واضح اتھارٹی براوڑی یعنی پروون ایکسکیوز بالکل صحیح نو دا پروون ایکسکیوز چوی دا لگے سریدر کی اتھارٹی صحیح ایئرپورٹ نہیں چارج کرے فمکر غیر بعید پس وقت دیر کا دیر ملاجہ کا غیر بعید دیر اوشتنا لکو دے اوران نو سلیمان علیہ السلام تسی پیش کی دو نو دا وزر یدرون نکڑی وی سر کتا کرو دا دا معذرت انداز ہو دا دی مانا دا وچ مصر وزر شتا ما سره ایکسکیوز شتا فمکت غیر بعید وقت دیر گد غیر بعید دیر گدنا فقالا ویر احدو مائے حات کردہ دا خبر پیدے گا دا علم پیدے گا بما پتا دشے لم توحید بے جتا پاگے حاتانا دا کری یعنی زد یو دا دشے ابزرویشن میں کرے جتا ابزرو کردے ندا دیتا ہوئی احاطہ ہے درسوي احاطه ذکر خبر دا خو احتمال د کذب او د دروغ لري ومشاهده خبر احتمال د دروغ لري او چې کوم څه تاسو سترګو کتل او احتمال دروغ لري د دې وجه د ورته احاطه وي چې زما علمي احاطه شي کېده فقال وید حد ما احاطه کړی دا بما پاشي لم تحد بیجتا پی حاطن رکڑے وجیدو کا ماراتا کرے دادا من سبین دا سبا خارنا بنبہن پیو خبر بانے یقینی خبر بانے یقینی خبر ذکرے چدا دا مشاہدے دے یقینی خبر ذکرے چدا مشاہدے دے او سبا ما تاستویلو چدا سبا پا نام بانے دو مشہور خارنا دی یو پا لیبیا کے دے یو پا یمن کے دے دا دا یمن سبا مراد دے انی وجدت امراتا یقینا ما منزل دے وخضا تملکم چی بادشاہی کئی دوی بانے وغوطیت وکشور دے خلطا من کل شیئن ہر ضروری شی چی دیو بادشاہ یا دا ملکی کم ضرورت ہوئی اگر بیسر عرص موجود دی وغوطیت وکشور دے تا من کل شیئن ہر شی ضروری ونہا غرشن غزیم ارضی دکارے اور دیر لوی تخت نو دیر لوی تخت مانا مضبوط بادشاہی دا وجدتو آبا منزل دا خطا وقوما اقوم دے یسجدون للشمس جسجدے گولن ورطا من دون اللہ بغیر دان لانا وزین لهم الشیطان آمارا خیستکڑے دویتا شیطان خبرنا دوی فصدن من السبیل منکری دی دوی دلار حقنا فهم لا یاددون لہذا دوی ہدایت نمومی اللہ یسجدو للہ سکا چی دی سجدے نکی اللہ تعالیٰ تا اللذی آغالا یخرج الخبآ چراو پاسے مخفی و پوشیدشے فی السماوات چی پاسمانوں کی الارض آسمک کی ویعلمو پوئیگی ما پاسے بانے دخون چتا سے پٹ کوئی وما تولنونا چتا سے افکار کوئی اللہ حسی اللہ لا الہ چنشتر معبود اللہ مگر دغا اللہ دے
چې ولها عرش عظیم د دې ښځې په مادي دنیا کې یو ډېر لوی تخت یعنې یو عظیمه بادشاهي ده. نو الله تعالی د هغې په مناسبت وویل چې اصل عظیمه بادشاهي د الله تعالی د رب العرش العظیم. قال ہوئے سلیمان علیہ السلام سننظر زگو منگا گورو اصدقتا سننظر زبا گورو سننظر منگا گورو اصدقتا چطار اشتیاویر دے ام کنت من الغائبین ام کنت من الكاذبین کئی تردرو جن خلقنا اذهب بکتابے یوسخت زما هذا چدادے فحلقی الیم ورکا اوزو داخت الیہم برتا ثم تول عنہم او بیایو جانب سسر دوینا فانظر گورا ماذا یرجعون چس جواب ورکے دوی ماذا یرجعون چس ریٹرن کئی دوی یعنی ریاکشن اس طرح ماذا یرجعون چس رجوع کئی دوی یعنی ریاکشن اس طرح رد عمل اس طرح نو خود داخت جوڑ ودا کو مارغو ملکی آرام کو نیب کو مز دے گی نو دا خود دا سے تبدیل دریچہ بانے وردن ہوتا نو ورغی اداخت ہوتا ورغل کچھ داخت کشکش نغاہی خشوا خواب دے کھلا چاپیر گوری کی دروازے کو بند گارڈ بھی بار والا گئے حد سنگرہ گئے مارغی ہوتا تو آگا زینا وقت خبر کلک شوا چې دا سپریچوال پاور دی چې ماغه خط راوړل دي نو دا به څه شي سپریچوال پاور دی دا فزیکل مثلا نه دا فیډکس نه راوړل صحیح چې دا خط فیډکس نه راوړل قال اوید سننظر وی منگا گورو اصدقتا چاہتا رشتیاویل دے ام کنت من الكاذبین کئی تدروشننا اذهب بکتابے وی یوسخت زما چدار فارتے نو ارتاو کداخت علیم دویتا ثم تول عنہم بیا یو جانب تشدوینا فانظر گورا ماذا یرجعون جسو واپس کئی دی قالت نو اس دے چی خطو کدو نو دا دیر حیبت زده شو او بحر راوتا او فوراً دا کیبنٹ ممبران و دا محل کے پدے کیسر کی چاپیر دا وہ انسان لکا مریوی دے مڈ دے آرام بتارا ریٹائرنگ روم نو دے فوراً آواز جزر ہوتا ہے ایمرجنسی کار دی قالت ویدے یا ایوہ الملو او عمائدین و عمائدین کو ہوتا ہے عمائدین یو کو عماد ہے فعماد بانے بلڈنگ بلاڑی اپا عمائدین بانے مملکت بلاڑی فعمائدین بانے سو بلاڑی دا عمید جمع دا دا رسا جمع دا عمید دا مملکت بھیلت ہوئی دا سٹیٹ بھیلت ہوئی عمید اور مجموعی صدا عمائدین قالت نوویدے یا ایوہ الملو او عمائدین انی القی الیہ یقیناً ما ترازو قول شویدے کتاب کریم یو کتاب کریم دیر معزز کتاب دی نو معزز پتے مانا چھ پاگی پانے سٹیٹ سیل لگے دلے آرڈینری لیٹر نہ دے سرٹیفائیڈ دے او دا سرٹیفائیڈ ہم نہ دے ریٹرن رسید وصلہ دے سنجھتے ریٹرن رسید وقت رہے نو جو اسے خط دا سے راشی کہ صرف رجسٹری ہم نہیں بلکہ صرف سرٹیفائیڈ ہم نہیں بلکہ ریٹرن کارڈ بان ہم دے مانا سے اہم سب دے نو دے مانا دادا کہ دے بانی یہ سیل لگے دے دے ادا سیلوں کا حکمران دے دے وجہ دا خط معزز دے ریسپیکٹیبل خط دے انی القی الی کتاب کریم ما تراکنے شویدے کتاب یو خط کریم دیر معزز سر او مضمون سے انہو من سلیمان یقیناً دا خط در جانب دا سلیماننا وانہو او یقیناً دا خط بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب دے پنامد اللہ بانے چی رحمان و رحیم دے ذکار پیغمبر چکم یو کافر کو نو وینا بے قول بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر علیہ السلام تقریبا ولس حکمران خطونا لے گیا سورہ حکمران ولس 17 حکمران خطونا لے گیا نو ہر یو خط شروع سنا شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم او مضمون سره نو دا یو زمونږه خط دی نو زمونږه خط را کاغذ چا پیرا ډکړی مطلب په خبره دی
خود څنګه بیان دې څنګه دی خرد وبسکی کنسکی او څنګه سره باورای څنګه دا باران خو بشوي کنه به شوي لکه دا او څنګه دي پلانې صحیح څنګه سم موضوع هم ترېنا د نوو خلکو خط دیو بدني بس بدري جملې مختصر صحیح تاسو افیشل لیټر کړئ افیشل لیټر صحیح صدور وګړي تاسو بس یو دوه جملې لیکلې صحیح ځکه چې دا خبره سوره د شي دومره کمپلیکیټ شي چې څومره خبره وګړي چې بس ځلان دې خلاصه کې خبره خلاصه صحیح ایسا میں وقت جو مشکل حکومت المشاعر صبح سے اعزاء غازلینی صورت کوئی بولتے ہیں آپ انا پڑھیں میں کلاس نہیں کر رہا ما كان شوف ما في شكل انا الحين بجمع كيف ما له مشكله اول وقت استغرقت بس مستحيل ما بتجي له خلاص آپ تمہارے آداب بھی بحضور جلالت مآب و سعادت مآب و عالی جناب و واجب الاحترام و جناب والی صاحب دامت برکاتهم خدای دې سورہ قائم لرا جناب عالی یا عالی قدر محترم صحیح مؤدبانہ عریض والا چیز یو د پلان کی خاص سیدن کے مدد ملک جو ډیر وفادار شاعری وکړه یو دوی عذاب وسیه اللہ تعالی علیہ سعودی والا ویلیج ورکی ہے نچے کنده مذہب کی دخیل التبیا مذہبی لیکر واڑی لیکن مثلا چا سره د میری سرټیفیکیټ نه صحیح انو بیاسی بیا وای کته خپل مولوی صاحب نه لیکل لړ دا خطا کاوه دي صحیح یا چا سره خور دي یا مور دي نو ته دا سرټیفیکیټ سعودا زما خور دی یا زما مور د مسله حج روانه صحیح نو خبر لانجنی بصر کې اله ما يهم الامر تو هو مکنه کسان صحیح نګار کې چې تصادق اداره المرکز الاسلامي بناء ان الاخت السيده فلانه هي اخت للسيد فلان هذا ما نقول والله على ما نقول وكيل هذه مقتضى البلد كذا فلانه الذي فلانه خور صحیح اور اللہ پر خبر بانے گواہ صحیح اس دا بسلی کی کاغذ میں لوٹا کہتے ہیں یہ وہ پانے کے بعد آزاد دیکھی بلا پانے کے بعد منظوری کی ادھر پانے کے بعد اختتام دیکھی اللہ تعالی علیہ کہ ماں بانے دا برتر رات تو کوشش مکوئی دا مضمون دے رکھت اللہ تعالی علیہ کہ ماں بانے دا برتر کے دو کوشش کرے ماں سر پنج آزمائی مکوئی سلیمان علیہ السلام ملکی تصدیق لی ماں سر پنج آزمائی مکوئی اللہ تعالی علیہ دا کہ ماں سر ماں بانے دا برتر تو کوشش مکوئی واتونی تو راشی ماتا مسلمین سرندر کون تسلیمین تو راشی ماتا تسلیم شی بس برا من سليمان ابن داود من سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة السبع بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان بس صادق الخبر سمبل صحيح والصدق هذه رشاة قالت دے صدویا ایوہ الملو او بمائدینو افتونی فتورا کئی ماتا افتونی مانا فتورا کئی نو فتوا اصل کی وہی یعنی آغا جواب تا چی دا دین پا اساس بانے سوال کروں کی تا دا دین عالم کرکی غلط جواب نہیں تا تعریف لکھا چی فتوا پا یو دینی استفسار بانے دا مفتی جواب تا کہ مفتی پر دینی استفسار کر جواب ورکی دیتا سوئے ایسا فتوا ہے صحیح اس پر یہ حوالہ باندھے ڈاکٹر کے مریض پر استفسار کر جواب ورکی دیتا فتوا نہ ہوئی صحیح ایسا کوئی سے انسٹرکشن سجیشن تجویز دعوت ہدایات دعوت فتوا صرف در باندھے اطلاق کی صحیح دین پر بات کی صحیح خوصفت اولا یہ دا کہ دوی دا حکومت دینی حکومت ہو دوی دا حکومت سو
دا دینی حکومتو او دا عمایدین دا د دوی په خپل دین باندې پوهان خلک وو د دوی خپل دین باندې پوهان خلک دا د دوی د دین مولایان پامپړان وګورئ صحیح ورته هندوانو ته پامپړ وایي برهمن صحیح دا د دین برهمن دې ورته اوس مال په دې باندې دینی بنیادونو باندې جواب راکړي چې څو قالت يا أيها الملأ عمائدين أفتوني فتوى راكي يعني جواب راكي ما تا مشورا راكي ما تفي أمري فتيكار ومعامل سماكي ما كنت قاطعة أمرا نيمة فيصل كون جنيوكار حتى تشهدوني مگر على تشهدوني جبتاس زما گواهان شيء تاس متائي كي حتى تشهدوني یومانا اداره چې تاسو می تایید وکړئ حتی تشهدونی مگر انا د یو کار پر کوم چې تاسو وینئ او زه فیصله کوم چې تاسو وینئ او زه فیصله کوم زه داسې ځان ته فیصله نه کوم چې کله فیصله کوم تاسو می کینوئ صحیح نو تاسو نه آرام واخلم فیصله به خپل وکړم ځکه دا یو مسله ولیکه چې په شریعت اسلامي کې خلیفه باندې دا ذمہ داری نشته چې د مجلس شورا مشوره ومني د مجلس شورا مشاورت سره صرف د هغه ذهن جوړیږي د مجلس شورا باندې ممبرانو حیثیت داسې وي لکه په دا کوټ کې 18 سیویل دوړ کړی اوس یو طرف ته مټر نه لګیایي څه کوي لیګل پوینټ اف ویو بل طرف ته مټر نه لګیایي څه کوي لیګل پوینټ اف ویو کوټ کې کوم جج چې ناس دی جج باندې کې یا بل دی ټرنی منی یا بل ټرنی منی فرجان جبانه فیل پاینټینګ نشته چې البته د دوی د آرا ورکول سره داغه ذهن جوړیږي دوی د آرا ورکول سره داغه ذهن جوړیږي داغه ذهن جوړ شي او بیا خپل ذهن اپلای کیږي دا خپل علم سره نمبر 1 د جج سره خپل علم سره نمبر 1 ایکسپیرینس سره نمبر 2 دا یو ټرنی یو طرف نه آرا ورکي بل ټرنی بل طرف نه آرا ورکي د دریو شیانو سره داغه ذهن جوړ شي چې دا غزه دوی خپل باندې تلای برزل کرام بعینه تک کار خلیفہ چې خلیفہ په اسلامي شریعت کې باوند نه دی چې به د مجلس شورا فیصله مني د مجلس شورا مشوره وکړي ایون دو که شورا ټول ممبرانو په یو خبره باندې اتفاق وکړي دا یو لیکل څه پلان بیا هغه باوند نه دی چې هغه مني نه دا دوی چې کوم آرا ورکړي شورا ممبرانو کم آرا ور دی آرا سره دا یو ځین سادي شو دی آرا سره دا یو ځین سادي شو ویره به ورته معلوم شو ویره به ورته معلوم شو نو ډایرکټ مدار په هغه دی ډایرکټ مدار څوک خلیفہ دی اوس خلیفہ خپل مایند اپلای کوي چې څو خبر ده کړه نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی په فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف واصفح وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین غزوه احد کې هغه سمیت کسان چې د کوم خپل مشر سره اختلاف پیدا شو په جبل الرمات باندې او د فتح نه بعد هغه خپل امیر ته وویل چې اوس په دې جبل الرمات یعنی مين په سټریټیجیک پوینټ باندې په دې اهمه نقطه باندې زموږ د ولانه ضرورت پاتې نشو ځکه چې دشمن آلریډي شکست کړل او تختیدل دي دلته موږ دې لپاره ولاړو چې د شان حمله نه وشي او دا هغه امر څخه څه نشته هغه ته وینا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته ودرولیو لہذا د پیغمبر د حکم پس منظر کې خپل مایند اپلای کول دا شرعاً خبره نه ده انتظار کوي چې ایکسپریسلی پیغمبر راته بیا وایي چې راکوم شي کله به کوي صلی الله علیه وسلم صحیح ځکه د پیغمبر خبره دې ته وایي ټیکسټ دې ته وایي ټیکسټ او دې چې کومه خبره کوله دې ته وایي ډیډکشن دې ته وایي ډیډکشن دا یو ویل نون خبره ده یو مشهور قاعده په اسلامي جوریسپروډنس کې چې کوم ځای ټیکسټ موجود یا د قران یا د حدیث هغه ځای ډیډکشن گنجائش نشي مسله ولیکل نثار احمد دا ولیکل چې کوم ځای د قران ټیکسټ موجود دی یا د حدیث ټیکسټ موجود دی یعنی د الله خبره واضحه یا د پیغمبر خبره واضحه
معنی صاحب اجتهاد گنجائش نہیں لیکن اجتهاد گنجائش نہیں اس دادی کو اجتهاد یعنی ناسو دا اجتهاد ہو چدلتی قدرونی مونگا پدے چونکہ آغا ضرورت اس بات نہ دے لہذا دونگا زمونگا قدرتنو کو ضروری نبی راضی چکتا اس دادور نے تقریب درسته خبری دلیو اجتهاد صحیح او اپر دوئی کنا پیغمبر علیہ السلام مونگا دورو کا تقریر نو کرے او بس مونگتے ہوئے تاسو دلتا ولا آئے مونگے دلتا راو او وی تاسو با دی پوائنٹ پانے ولا آئے ڈزن پیٹر چس سکی گی تاسو بدا پوائنٹ ساتھ آئی نہ تو پکی تفصیل مکہ وکرنا لدی وجہ ما خبر اپر پیغمبر تفصیل نہ ہوئے صحیح تو پکی تفصیل نہ کی پیغمبر بھی مونگتا ہوئے چس ڈزن پیٹر سکی گی بس تاسو دلتا ولا آئے بس اس سے پیغمبر مونگتا تفصیل نہ دی ویلے مونگا سوپی جو لگین دا ڈیڈکشن کرو دا اجتهادات کو چې چونکه په دې غرض ورولیو د پیغمبر مقصد داو شام را باندې حمله ونشي او د دې حمله تدارک لپاره موږ اوس چونکه د حمله امکان نشته ځکه دشمن شکست خورده شو هغه ته د مکې لارې واغسته اوس زموږ ته ودرېدل به ضرورت لري ځکه کټه عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه ته وینا د پیغمبر خبره ټیکس نه عربی کا تو سوائے نس تو پیغمبر خبر نس دے دا نس کو مقابلہ کی اجتہاد نہیں دا نس مقابلہ کی اجتہاد نہیں لہذا دا اجتہاد پر کوئی بدلتا والا نہیں صحیح اور دوی ذہن دا خبر نہ غستا دوی ذہن دا خبر نہ غستا بس دوی عقل اپلائی کرو لہذا بس عقل مجبور کری جو اس کو لے گئی نس کسان کون سا پاتش ٹیکس باندھے سرویس کسان کا طرح کچھ کو اجتہاد باندھے صحیح اور نتیجے سے سوال نخوان بہتر جان بائلو صرف بائلو ریلیشن او یا کسان جب میلان مسلمانان شہیدان شو فسرگونو فکیر زخمیان شو خودی پیغمبر علیہ السلام سکل مبارک مارتے دچی کی مارتے غافن مبارک شہیدان دے حضور علیہ السلام نمر دیر فیلنگ شوئے کہ مسبخین مانتا ادھر دیدش صحیح اور دغا بہت دغا میدان نا دا سلی غرب طرف تروان شو نو دیگر طرف ته جواب شي داسې یو تنګ لار انا جانه کې قسمت شي نه ترې بوزو صحیح شو نو دا غر دی دا غر دی میدان ته داسې روان شو نو دی غر ته چې څنګه خطر شروع شو نو دا غر شروع شوی دی یو پکان داسې لکه ټینک ونی جوړ دی نو حضور صلی الله علیه وسلم دومره کمزور وي دا بلیډینګ دی وجه چې هغه ته ورننه ورته او هغه یو ټون باندې داسې سره ورته وبي وارا صحابه صحيح سبب الكلام وارا صحابه اصل ما كان كان زي ما كان زور من بقي مثال كده سبب صحيح او حضور السلام بغل طرف يا قوت لما سبقين ما ده دين نمون باندې دې ځای یو ځای ده لږ ځای ده زما په خیال شپږ ته کسانو په دې کې مشکل راغلی شي صحیح حضور صلی الله علیه وسلم سره په سلګونو صحابه او دا لږ ځای کې دا هغه دوی مسجد فصیح دې ته وایي چې ځای لګي او ډېر خلک یې اکاموډیټ شي چې ځای لګي او ډېر خلک یې اکاموډیټ شي نو حضور صلی الله علیه وسلم مسبخین منځ کو نو حضور صلی الله علیه وسلم زخمی او دوی دې نشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ناس کې منځ کو اصحابو سره ورپسې ټول شاته ناس صحابه ورپسې ټول شاته ناس نو په ناس باندې حضور صلی الله علیه وسلم او بیا راځه روان شي نو دې غدا دا څه ورخه دا یو بل ځای د عموم دا پلان ټایپ شي نه دا یې بس مکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم متوجه صاحب صحیح او مشرکین مکه ته پته ولګیږي چې دا پیغمبر علیه السلام ته لري دا یو ګروپ راغلی دی شان دغه بیان او حضور صلی الله علیه وسلم باندې اٹیک کول او چې دا مسله ختم کړو تنها د عمر رضی الله تعالی عنہ او د عمر په یوازې ځان د ټول عربي په شکل یوازې ځان د ټول عربي په شکل پیغمبر علیه السلام ورته غش ورکول او ټول یې شاوله ورکول صحیح او پیغمبر علیه السلام ورته دعاګانې حضرت عمر ډېر یقینا په یوازې ځان پر یو عربي په شکل بعد دې اوس دا ګټل جنگ بایلو دي صحیح اصل چې سره بایلادو کی نو ډېر د ساټ شي شکل شي او چې ګټه په شکل بدل شي صحیح او بیا سړي ته ځم پته
چې دا د فریجان د وجه دا د نثار احمد د وجه نو سره ډېر برداشت کوي خو کله کله د به اختیار د نو دي یره یو نثار احمد څخه فریجان کبا باندې سړي دا وایي ور پیغمبر علیه الصلاه والسلام څخه اشاره ته هم دې دا خبره وکړي هیڅ نه صحابه سړي تاسو په خبره ټینګ ولاړ یس سټیک ټو یور ګنز چې کوم ځای ما ورولې نو هغه مرګري ولاړ دا مصیبت ده نو حضور صلی الله علیه وسلم ته اشاره ته هم داسې ویل دیو الله تعالی ورته فبما رحمت من الله لنت لهم او پیغمبر ته خدای او صلی رحمت څومره نرمه طریق په مرګ ده ولو كنت فظا او دا اوجه کتاب تابع نظام قرباني کوي کستا د مخاطبي انداز سخت یا د زړه راټانګې دی سخت او غوسه درکړي لم فضوا من حولك ای بتانا ورشي دې په طریق خپل وطن ته دوی در باندې ځان څخه قرباني چې ته خدای یو واجب رحمت دې لپاره پیدا کړې صحیح اوس دا ځای چې دې اجتهاد کړو د نس مقابله کې صحیح نو موږ چې اوسړي او ځا ستاو شي موږ دا راکو بس لا تور خدای دې چې بیا دنه مشوره وانه نو انسان دې کله څنګه مشوره کې خطا وشي صحیح او دې معنا دا نه چې کنه هغه په بدلته باندې راي ورکړو خدای راي دا په دیو الله تعالی ورته چې فاعف عنهم فاعف عنهم معنا دا چې دوی اګنور کړي ان سنس دا خبرو سره ډسکس کوم دا خبرو سره اډو ډسکس کوم وصفح صحیح اور دې موضوع نه بالکل سر کې نظر وکړه دې موضوع سر په نظر وکړه او درې مې ورته وشاورهم فی الامر لکه څنګه چې مخکې د مشورې غوښتي اوس ته هم مشوره اخله مخکې د ډیسکوالیفای کوي ما وشاورهم فی الامر ورپسې الله وی فاذا عزمت فتوکل علی الله خو چې ستا کوم طرف ته عزم پیدا شي نو بس په خدای عزم وکړه او په خدای اعتماد وکړه او بس هغه کې نو پته ولګي دا چې پیغمبر ته خدای وی چې فیصله وکړي په خپل عزم باندې فیصله بس کې خپل عزم ځکه خلیفہ کې دا قوت دی چې فیصله په خپل عزم وکړي صحیح شورا ولا کوم طرف ته مړول شي او په واسطه ټیسټ راځم ورته په دې اندار باندې نه وای راځه ټول مشوره او شورا ولا ته په دې ځای ته کوته کباب کې نو دې کمین دا کله چې خلاص دې چپانه نه صحیح لکه دا سره چپانه دا خبرې ته وکړي دي او سره چپانه سره کرا کول باندې صحیح شو خبره ده نو ته فاذا عزمت فتوها واو له مشورې ته مخاله خدا رو جو پیغمبر صحابہ کے صفت دو کہ بل پیغمبر خلاف سازش کو انا للہ و انا الیہ راجعون اور صحابہ کے زمانے میں بعد خصوم کی اسی بچا اعتماد کی کله کله سره داسې چې بچا اعتماد وکړي هغه په اعتماد کې داسې لوی نقص د ضرورت ته وایي دا انسان دی دا مسلمان کریکټر سره مبالغه کوي صحیح نو دې وجه الله تعالی دا قانون ورکړ چې خلیفہ باندې نه دی چې شورا فیصله به مني د شورا رائے به مني د شورا برائے اخلي شورا رائے اخلي دا نمبر 1 نمبر 2 اوس دا شورا یا شورا منبران دا ولا څوک منتخب کوي دا خلیفہ خپل ځان منتخب کوي صحیح اوس زموږ په نظام کې بیا داسي موږ نه خلک بتاته وي دا بل د مشورې منبر یا دا بل د منبر یا دا بل د منبر یا دا د منبر صحیح خلیفہ د پیډن مجلس کا کاسو چرته نه لري د هیستوریکل بیک گراوند سره د علمي اپروچ سره په خبره سره کوي صحیح موږ ایون د مولانا څو خبر اورو نو موږ د درې شرینو مد نظر ساتو څو شرینو د درې شرینو مد نظر ساتو لومبه دا مد نظر ساتو چې د اداره چې کوم ځای د استفاده کړي دا یا د اساتذه څو استادان هغه کوم حیثیت لري اداره د کوم حیثیت ده اساتذه د کوم حیثیت ده سند څه شي دی صحیح د دې نه بعد چې څومره علم او فهم حاصل کړی او ځکه چې یو لوی ادارې یا لوی استاد سره دی کسانو سبق ویلي ټول د علماء نه کې به یو یا دوه علماء باندې باسي دي صحیح چې د علم او فهم سره دی صحیح او د دې نه بعد چې د فکرت تجزیاتي صلاحیت سره دی د انالیسس سره کول شي یو خبره صرف دا نه چې کتاب دی نه کتاب خبره بیان لایس کې کتاب خبره څه کې چې دې سړي کې تجزیاتي صلاحیت سره دی صحیح او دا هغه نه په آفا چې دې سړي کې دیانت سره دی چې دې کله څه ونه کوي چې د خپل علم په اساس باندې دنیاداري ته کار دی نو کله علم په اساس باندې دنیاداري ته کار دی دی ولې عالم وي وي به ګمراه دي دا به ګمراه کې د مقصد پیسې دي
مقصد بسي ده مقصد بخل مادیت وی لہذا چې دیانت پکې نه نو کټر لوی عالم چې ټول کتابونه ورته ته موږ سره په دریا مې له خدای دې بس خبر دې کړه نو اوس خلیفہ هغه ځان لپاره مشیران خپل اخلي مشیران خپل اخلي یا غیر رائے اخلي مایند جوړي فیصله کوي مایند جوړي فیصله نو دې وجه دا خبره د دې کوم د اساس ها قالت يا أيها الملأ خذوا صداران وعمائدين أفتوني رائے راکئی ماتا فی امریکم وعمل سماکی ما کنتو قاطعتن امرن نیمزر قاطعتن امرن کٹکون کے لئے اوکار فیصل کون کے لئے اوکار حتی تشہدونی مگر اللہ چتاسو حاضری حتی تشہدونی مگر اللہ چتاسو متائیدو کئی مداو سے خبر دا چکلا خلیفہ فیصلو کی شورا اگر تائید باقی خلیفہ فیصلہ ابن شورا شریعت اسلامی کی دیتا ہوئی اختیارات امتیازی اختیارات خلیفہ امتیازی اختیارات قانون کے ورطوئی ڈسکریشن قانون کے ورطوئی ڈسکریشن یا ڈسکریشنری پاور نو دار خلیفہ ڈسکریشنری پاوری کہ کلا آغا خبر خواہ کی کہ شورا ممبرانو کب پہلے دا کلا اکثریت ممبرانو یو طرف تی اقلیت دو دیو کسانو عقل مند خبر کری خلیفہ دا غزو کسانو کو خبر بانی عمل کی اپیزل سے کم طرف دلی لدی خبر راوزے دا نپریوسی چه لدی دا خبر دا نتیجے پہ اعتبار بانی صحیح ندا لدی دو کسانو صحیح دا کلوئی دا استاثر طول آرا ترقل بساتا پورے طول جیتی خو اللہ تعالیٰ استاثر دا آرا و پس منظر کے زمان جائن کے دا خبر آواجو دا لہذا او چکر خلیفہ فیصلو کی نبی اچھا حق نہیں کہ ابجیکشن کرو کی لیکن دا حق دا ابجیکشن رکھ بے نظام چلی گی نا چلی گی بس خلیفہ فیصلہ کرے سکتی ورگانس جس کو آئے صحیح شو سیف اللہ خان دا دتا تا دا بین المللی سیاست چل خیم ذکر کیو دل دا بین الملل چیف دوڑی دل تکار چیتا کسنگ ہے تو دے منگا لیگ والتا آستا مرگلی چپانے والا دوستنا چه منگا تانا تانا یو قاضی ٹرین کھڑے تھے امریکن ریکن صحیح کیسے بلا تھا سب تو شاید جیسے درستی ستا کور شیان دے غالی دربی اجل دے غالی سشی درشی ستا پیس ابجیکشن نی حتی چی ریزرویشن نیم نی دا قاضی منگا لے گا تو ریزرویشن نی قالت یا ایوہ الملو دے خضروئے یا ایوہ الملو او حمائدینو افتونی رائے راگئی ماتا فی امر معاملہ سماکی ما کنتو قاطعتن امرن نیمت فیصل کون کے دیو کا حتی تشہدونی مگر اللہ چتاسو سماتائیں رکھئی قالو دوی ورطوئے اس در دوی رائے دا وګوره دا چې ما کوم تفصیل درکړ د دې رائے نوم دا پته کوي چې دا فیصله کوونکی نو دا رائے ورکوونکی نو دې سره ورکړه و نحنو لوقوت اوس دې وګوره دا زموږ خپل پریزیډنټ چې صدر دی د باندې چې سیکرټری تاسو وینا ومني نه بس فیصله په خپل کې کوي صحیح قالو دوی نحنو لوقوت وی منگ قوت مالکانیو و اولو باس شدید امنگ مالکانیو دا سخت جنگ اہمیت درو مہارت درو سلر دا جنگ مہارت درو اولو قوت اسلحہ را سرشتا افرادی قوت را سرشتا و اولو باس شدید جنگی تجربہ موشتا نسی افرادی قوت موشتا آرمیشتا آرمیشتا ورسره د هر قسم ویپنری شتا ورسره جنگی تربیت او جنگی مهارت وشتا نور بیا سری دا B-52 ورته شعر دا دی چې ورته پیلو صحیح دا بالکل دا خبره د موږ شعر سے دلته کې یو لطیفه وی یو سړی وی د کلی نه راغلی چېرته د کلی نه پېښور نه صحیح نو دا موږ ورته کریانه وایو دا نه چای او ګوړه او دا شی چې پکې ملاویږي نو دې زموږ د کریانې سلوک وایو صحیح روجي او دا شی نه پکې ملاویږي برید وغیره د خوراک کا سامان نه هغه راغلی تاسو دا بوره بیګونه دي دا کړو دکان مخې ته پراته خرڅول تعالی
نا هغه تاسو کو وې دا څه شي نا ورته دا بره شوګر یو بل شي د مونږه الوا په خو سوجي وي تاسو هم سوجي وای دا هغه بره پرته وې دا څه شي نا ورته دا سوجي ده نو بیا دې په یو کنستر پروت تن پروت وې دا څه شي وې دا وړي نا ورته خدای پارکت ته نه ستلواله په خېبه سامان د سره کړل او په بل بیا څه کوا نو دوی هم په خپل ملګری ته سامان کړل چې هغه وکړه صحیح قالوا ذوي نحن لو قوة ومن ذو قوة مالكان ولو باس شديد او تدير مع جنائران والامر إليك وفيصلت آتا مفوض داستا اختیار کدا پتہ لگی دا دې ته معلومه وه چې موږ صرف رائے ورکړو فیصله یې پوس کولې نشي صحیح دا شورا والا فیصله یې پوس کوي په کمزوري خلیفہ باندې په چا باندې په کمزوري خلیفہ باندې کم خلیفہ چې خپل قوت فیصله لري هغه ته چې شورا والا مشوره ورکړي نو ډېر په احتیاط ورکړي چې دا داسې ځل ماین سره نه دی چې دا به سوا او دوباره ته وږي شي صحیح او کوم ځای خبره نه مته خبر صحیح زما ته پته چې کوم ټیشن نه راګي صحیح دې دا وایي قرآن وایي چې ما ته پته ده چې ته کوم څه هغه چې مشوره ورکړي نو ډېر په صحیح مشوره ورکړي ځکه چې هغه ته پته ده چې زما خلیفہ ډېر شارپ سره دی هغه ډېر کویک کې خبره پوهیږي والامر إليك او فیصله تا مفوض دا فانظری تگورا ما ذاتا مرین جس حکم کے در قالت اس دار دے جواب دے دیکھتے ہوئے ان الملوک وی یقینا بادشاہان ذا دخلو قریتن چه کلم دوی داخل شوی دی یو علاقے تا یو خار تا یو وطن تا افسدوا فساد برپا کردیلتا چه کلم دا اٹیک پا حوالا د اغاره په حواله د حمله په حواله بادشاہان کرم یو بل ته داخل شوی دي الته خیر نه د کار دیوالم ژوند نه پاتې افسدوا ارض فساد برپا کړل وجالوا عزت الها اگر ذولی دی هغه معزز استوګنداغه وطن اذلتن ذلیلان خوار ذکرو بری غي اٹیک بچا کې باو خلک چې قیادت په مقام باندې دا قیادت نه ختم کا نو لمبه سړي سو قیادت وجعلوا عزت عليها اذلا او دیکل دولې دي او معزز اهل دا ریاست او د دولت ذلیلان وكذلك يفعلون دا سنت دي دا طریقه ده وكذلك يفعلون دقرنګ کار کوي وإني مرسلة إليه أيقينا سليكن کے مدویتا بحدیت پیو حدیه باندې زول یو گفت لګم زکورو زه فایند اوټ کوم چې دا څنګه سره دی دا چې چیلنج کړي په دې انداز چې دا سره دنیا دارای هم غوښتل لیکن په دې اساس روان دي تاسو صحیح وإني مرسلة إليهم بهدية أيقينا سليكن کے مدویتا بهدية يو هدية فناظرة كتن کے موضوع بما يرجع المرسلون جسنگر واپس کی زما قاصدان او زما استاد رد عمل کرم دلته یو هدیه لګم پریشیس ته شی ورته گفت کو نو دې دوسرو گفت نه جوړ سیو دوسرو گفت نه جوړ نیکلس جوړ کړ سليمان عليه السلام خدای بریسلټ جوړ کړ دا بندونه صحیح چې ارزو په دا انداز باندې قیمتي شوینا او مرغلره او پرز زودای کې لګولیو چې نو کدای قبول کړ د دې معنی چې د سړی دنیا دار دی نو چې دنیا دار دی نو خو زه ورته ومنم چې سالانه او انولي به تاسو دومره شی درکوم بس جنگ ښه کار نه دی دومره شی به درلېږم جنگ ښه کار نه دی وإني مرسلة إليهم بهدية أيقينا سليكن كما زيتا يو هدية فناظرة كتن كما بما يرجع المرسلون جبسرا واپس کی قاصدان ليقل شوي خلق فلما جاء سليمان
او سلیمان علیہ السلام بطور وحی اللہ خبر کر چې اخذ تا ته گفتونه د سرو زر روان کړي دي صحیح نو دغه جنات مسخر نو جنات ته د ګوډ پلیټ جوړ گئی دا روډ دې ملا ګوډ پلیټ کړي د دې چې کوم غاړي روان دي دا روډ څو گئی دې باندې سرو پلیټ واچوي صحیح نو موږ په تو کې درو نه سره په یاد ته نه سره دا غته ډېر درو په خبره کنه ها تو په دې په یاد ته نه سره بس په یاد ته ځان کې اور کی راو بس راځي فلما جاء سليمان كان چراغ دے سلیمان علیہ السلام دا قال ہوئے سلیمان علیہ السلام اتمدوننی آیا تاسو ما سر امداد کوئے تمدوننی دو مانا دی یو مانا در چی ما سر امداد کوئے ادویم مانا در ما جیسیو کوئے ما سا کوئے ما دوکا کوئے تاو دوکا وائے فراڈ کوئے قال اوے خطابات سے قال اوے دا تمدوننی آیا تاسو ما سر امداد کوئے یا ما خطابات سے بمال پمال فما آتا اس پتہ لگی دا چی دا پر ڈالر بانے خطابات سے دا دیر پخوانے طریقہ دا دا نمی ندا دا دیر پخوانے دا فما آتانی اللہ پتا شیچرا کردے ماتا اللہ تعالی خیر اگر دیر پیسر دے مما دا آغنا آتا کن چی در کردے اللہ تعالی تاستا ماتا خدای نبوت را کردے آغا نبوت دیر بہتر دے پور دولتون نجدہ کم اللہ تاست در کردی سلیمان علیہ السلام دلتا ہم استدلال پکر دولت مندہ نکو چی تابت سورہ سر ذر راوڑی لارا کم سڑکو نکو مونگو سڑکو پسر ذر جوڑا نا هذا فورا ريفرنس ورکه د پیغمبر ہے چې زما مسله دنیا دارای نه ده مسله د دنیا دارای نه ده نبوت ده فما آتانی الله پتا شجرا کړه ما الله تعالی خیر دا ډیر بهتر دی مما آتاکم دا غنه چې درکړه تاسو بل انتم بلکې تاسو به هدیتکم پدې کې خپل باندې تفرحون ډیر بریتان تاوي تو فرح معنا تکبر کول فرح معنا تاسو په خپل هدیه باندې ډیر تکبر کوئ چې موږ ډیر شی راوړل نو دې ځای واپس تاسو ارجع الیه واپس لا چاویتا فلنعاتینهم یقینا براود دویتا بجنود دمر ټروس او دمراست لا کے بدلهم بها جنبی حس وسو طاقت ابوی بها دا ټروس مقابله ولنخرجنهم یقینا اباس وبی من هذا ریاستنا اذلتا ذلیلا وهم صاغرون او دوی بذلیلی دل کی نتیجہ بھئی صاغر مانا دلیل نوز قاصد خو واپس روان شو خپل سره د رمضان سره وړل اوس دې لا روان دي او سليمان عليه السلام د خپل چاپېرچل کې څومره جنات او پیریان جنات هغه ټول نه تقاضا وکړه قال او سليمان عليه السلام يا ايها الملأ او فرمایدین ایوکم کم یو دتاسو یا دینی راوڑی شماتا بحرشها تخت دے قبل عیاتونے مسجد بیچ دیرا شماتا مسلمین سرنڈر کون کی فکر سلیمان علیہ السلام دا پتہ ہوا دا خطا کمک لرنه دا دا دیکھ ماتا گفت را لگی دیرو خیارا خدا دا دا بالکل جنگ فیصلہ نکی در جنگ فیصلہ بالکل نکی دا اوائد کئی اور راضی با سرنڈر کی با تو اسی او بلا موجزہ ورکو کول پکار کی چې د دې ایمان او یقین محکم شي نو دې ناس په خلکو ته وي خصوصا جناتو ته ډېر دې راټون وړاندې د دې تاسو کوي شي قال ويد يا ايها الملأ او حمايدين ايكم كم يودتاسو يا دين راولي شما تابعن شيا غرسدي قبل ان ياتوني مسجد دي جبيرا شما تا مسلمين سرندر كون کی قال عفريت من الجن عفريت مانا يودير huge body والجن عفريت مانا دیو قامت فاسبه اتصل دیو قامت قال عفريت من الجن ويوديو قامت جن انا آتيك به ذراتن کے امداد بے پدے تخبانے قبل ان تقوم مسجد دے چپاسے گے بت من مقام کا دے سائستانا یعنی تچد آفس میں صبح چھٹی کے 2 بجے فار ایگزامپل 2 بجے اگے نمک کے والا تخت مارا سو دے
صحیح دا خبر سليمان عليه السلام صحابه ته 9 بجې یا 10 بجې وکړه چې ته 2 بجې ټوټي کړې چې نه مخکې عمره تخت را رسول قال عفريت من الجن ويوتر قامت جن انا آتيك به زراعت من کے امتاتا به فدے تخمانے قبل ان تکون مقام ایک مخکر دینا چت پاسے گے دزائر پلنا وإني غلے ایقینا زپراڑور تخمانے لقبی قوت لرول کے ما امین او دریک خست ورتی زکاوت سلیمان تفتو علیہ السلام چې فرض لګېدلې دي ډایمنډز لګېدلې دي اوس داسې دي نه داسې لري په لار ته فرض او ډایمنډز ټول نه بس صحیح چې مالا تاسو درګي وړي تاسو چوبونه مال اورځي انو شي نه ده بلار نه اور خپل اشوارنس ورکوي امین زه قوتم لرم او زه ټرست ورته دې کې به شي خیانت کیږي نه او دا شي دا مطلوب دی پچا کې چې څو په کار لګي ذمہ داری ورته ورکې دو شیونه پاوې مطلوب دي یو قوت په متعلق کار بل امانت بعض اوقات یو سړي کې قوت وي ټیلنټ وي پکې امانت نه پکې بعض اوقات یو سړی امانت په کار نه کوي سبا کې بابا دې خپل یره دې امانت دا نه ماته دعا وکړه او کار نو امانت راځي نو بیا کوم ته دعا راوځي کڅ او بعینی دغه دو صفاتونه د شعیب علیه السلام لور خپل پلان ته ذکر کړي چې موسی ولا کربو د صحرانا علیه السلام نو ورته یا ابا تستاجره بابا دې کله چوپان مقرره کړل ډېر وکړي ځکه دا نشته دا ذکر کوي چې موږ دې کېټم د پاره سو چوپان پکار دې مې استاجره دې اجرت واخلا ان خیر من استاجرت القوي الامين ځکه خ اجیر معنا مزدور اجیر معنا خ اجیر چې ته غواړې چې دوه صفته پکار یو قوت بل امانت نو قوت څه زما کتل دی چې هغه دیګه چې په دا کوئی برتاوا او دورو څخه کسانو ژوندولا د په یو لاس نشي وړاندې دا قوت دی صحیح او به امانت په ایجاد دی چې زه نه وړاندې را روانم د ما پسې نو هوا رااله نو زما د خپل تفکر شو کپړو څه نو زما د اب شخص کار شو نو د فورن ماته وې چې ته ما نه وسه او ما تاسو نو له ټرای کوا انا مخکې مزه اي ما ته فورن احساس شو چې دې ما نه ځان ورو چې کله د نظر د مخ په باندې پریوته دا به ټرست ته نه څو صحیح په دې ټرست ورته سره دی شعیب علیه السلام ته څه کتنه ورته بیا ما چوپان موسی علیه السلام ورته چوپان بشم څنګه دا ورته ته پیسې غواړې کور آباد غواړې زه له کور آباد واده دا لور ده موسی علیه السلام یې ورته د خدای سره غواړي بس تاکي غواړي صحیح صحیح وضع على جناح شعيب عليه الصلاة والسلام تصف ربنا ذكرك إن خير من استأجرت القوي الأمين وإني علي لقوي أمين أيقينا صالح فديما اصل في الدنيا کی دور امانت دار خلق شتا چې حیران مشوار پرون یو خبر د پاکستانی اخبار کی د تقسیم نوړان کله 1947 نوړان د 1947 نوړان دغه زمونږ لاهور د پنجاب کې د خاص په دغه لاهور کې څوک بډای څوک خداوا څوک اوس ډیره بډای ډیره بډای سلو کال نه زیات عمر صحیح ناغی خپل زوی ته وی بیمار ده اوس هندستان کې لکه نه چې پاکستان څخه مهاجر شو واپس ناغی خپل زوی ته وی به داسې فلانه خداوا په فلانه ځای کې کو لاهور کې صحیح او زمون په گاوند او ما هغه زمانہ کې د اغینا 3 روپے قرضا غوښتل پکې نیس کې دا جداوال راغی پارټیشن موږ دلته راځو هغه یې ته پاتې شو هغه 3 روپے زما په ذمہ باندې دا تر اوسه قرض صحیح او چې کوم هغه وچ هغه وخت کې یو توله سره کېدل په 1500 روپے باندې 100 روپے باندې 1500 روپے باندې نو ما هغه وخت 3 روپے ته قرض واستلی نو زه اوس د مرګ هسپتال کې پرته یم زه نه غواړم چې مرشم په دې حالت کې چې قرض ما باندې پاتې نو ته دا څه وکړه چې ته لاړ شو هغه خلک پیدا دغه شو اولاد دي هغه ته هغه پیسې هغه ورته ورسره هغه زوی سپیشلی د امرستان لاهور ته راغی د
دا راځي خبره او بیا پته لګولا چې داسې یو خزا او دای د خاورونو مو دای زمونو مو دا غي وسو نو سیده که څوک چا دا کو ته مو ته دا راغي خدمت نو سیده او آی ورته مونږ په دې پیسو باندې څه کړل بنا بس زما مور دا زما مور وصیت ته غل مرګ دا به تاسو قبلوي اګه دا نه قبل زه واپس نه زما بل پروف ډېر په مشکل باندې هغه له پیسې ورکړي او کله پیسې قبول کړي او یې خلکو ته راشي موږ کلمه وایي موږ کردارونه کوي دا یې سره د سیک دی یا غصبر سیکر ابو بوډای دا مړي الته د خپل زوی دا باندې ګره په دې خاطر چې موږ انا سره ورته د روپای قرض ځان چې دیانت خلک اوسم ډېر دي دنیا کې ها لا ناس مثلا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت بقدر راځي چې دنیا کې دیانتداري بالکل نه پېښ صحیح شو او چې دیانتداري د خپل دنیا کې شته ریشو به ډیره کمه ډیره کمه او قیامت به الله نه راوړي سبحان الله ختم بلا خلق معلوم یو توای حضرت صاحب تاکید درې کال مخکې ما او بچا دې افغانستان ته پاکستان ته کې زمانه کې په یو وخت ولې کال مخکې د مور پلان د دفلا او د مور دې سره کلداري د سکان هغه سره تجارت معاملات درلوده یعنی چې افغانستان ولاړې د ټولانه شي کړل راکې د درې کال مخکې ما ولاړې هغه تلاوت کې پیدا کړ هغه سکان هغه په سیره ورته الله دې خیر دې هم سره هغه نه تلاړي ولا د اسلام راځي دا ورته پلان الله والا بس دا دیانت او امانت ډېر لوی صفت ده دا انسانیت هم دی دا اسلام هم دی زموږ ټول لوی خواص دا چې دیانت ته امانت رانه ختمي صحیح د دې پیسو په حواله باندې موږ خدای والی د دشمنانو لپاره خپل مسلمانانو خلاف کار کوي څه کوو هغه کوي د لپاره چې ته د خان حال وایي او ته بدای جبل غنی حال وایي ته بدای حاجی حمید حال وایي صحیح اثر پر یا الله اکبر نو سليمان عليه السلام ورته اريد اسرع من ذلك هو ډیر وخت دی اوس نسبګی دوه په څلور غنټې دي څلور غنټې نو چې په شام کې نه د وزن یمن ته چتن مې راوړم د یمن نه به شام ته راوړم نو ورته ما ته ډیر فوري پکار دی نو بیا زما واسطه سليمان عليه السلام په چلو زیرا او پیغمبر معجزه څخه ښکاري صحیح قال الذي يعكس عنده علم من الكتاب چې ابصر علم د کتاب نو په زمانہ کې د کتاب آسمانی کتاب د ټول نبی علم چا سره پیغمبر سره دینه مراد سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب يعكس چې ابصر علم د کتاب انا اتيك به دا عفريت دی وي چاته وي د دې قامت پیری دی وي وی انا اتيك به تراون کې دا تختا قبل مخجر دے ایر تدیل ایک طرف چرا واپس تا نظر ستا پیسے دور ٹائم کی راوڑو تو دا سے اسمان تا بگوری ایک سنگ براو گوری تو سنان بگوری اب تو پروتی صحیح مسلمان علیہ السلام علیہ تے براو گورا دا دا سے براو کوئی لاندو نتانا صحیح قبل ایر تدیل ایک طرف فلما رآه كانت يقول سليمان عليه السلام لا تخ مستقر موجود عنده مخبرتا قال بيوي هذا من فضل ربي لا زمان رب میرا مانی دا یعنی زمان دی کی چکمال منه ما تا خدای ونمائی چی تا خدا خدای قوت لري لکه خلق خود چی دا سے میٹافیزیکل حرکت دا چاوگور نو یقین تراولی دا خدای انوانونه احساس سنتی کئی ولی لکه دا ای پیمانه دیر محضوب دا غیب پیمانه ډیر محدود ده خو چې بچا کې هم لوګو د میټا فزیکل پاور ویني مې جوړه ده نو څه څه لګیدا صحیح
نو د چا چې پیمانه محدود وي هغه بس په لوګون د سپریچوال پاور باندې هغه بته باندې عقیده راځي دا ځای دی صحیح ٹھیک ہے کنه زمونږ عمرګر وفات شو دی وخت هغه ماته وځل قاضي صاحب نه ویسے په پښتنو وطن کې د پیری مریدي دا نشته لکه دا پنجاب کې اسیم کې هلته خلک پیر باندې ایمان لري او دعاګانې دې غواړي صرف دعاګانې وي هر کار کولی شي د مابینی امت زما په اړه خبر دی او فلان دی ودا پښتانه د پیران میران مني پښتانه پیر په یې مې پښتانه پیران میران مني ما ورته سره شکر وبا چې خدای پیغمبر مننه دا قوم د درې ځای شي نه مني مې دې دا خدای پیغمبر مننه دا موږ شکر چې منلې دي کني منل بیا په ما ورته دا ډېر نړامه قوم دی دا نړامه قوم دا منلو ته ډېر ځان کیږي صحیح نو ما دا شکر چې خدای مننه پیغمبر مننه بل څوک څنګه مني قضا دا ټول قوم په ور باندې نو ما انا دا پیر میر نه مني دا ما چې چا پیمانه ډیره کمزوري نو دا غزر په چا کې درشي وای دا خو خدای دی معاذ الله صحیح مونږ خو ما چې پور کې راغوري شو کو دا څوک شیطان درانه دي صحیح صحیح مونږ دا مو په درې دي جو دې په لږه دې ورته دا یې په کې راځي ډرامه کوي او واقعي پښتنو وطن کې دا شی نه چلیږي پښتانه ډېر ګران دي شي باندې بالکل نه باندې او کله پنجاب ته لاړ او سند ته لاړ یا سبحان الله داسې پیران چې هغه د کلمه نه ورته بس پیر شوی شاسه ورته وای صحیح اوف دا موټر چې پیری کنه دا د موټر دا نه د پلنې وړي دا په دی باندې دته وای دا پیر ته مبارک د موټر پلنې صحیح دا people asan ها people asan دا څه امتحاني واسه یا الله بلکې د پیر صاحب دا څه یې عقیده پیدا خلکو چې د پیر صاحب کېکس مواشیو هغه دا غوشیان وای غوشایې نو څوک څه پښتون نه غلا نه پښتون کته نه دا چې کوم د میمانه کې نه څنګه دا غوشیان پراته ناغا هغه له وسوره به دا به تاسو دا فرق ټول څه کوي راګرځي دا څنګه مخه ته پروت دی دا ګندر ایو ته توبه وباسه دا د پیر صاحب د خر مبارک د پیر صاحب مبارک د خر مبارک خر مبارک قال الذين عنده علم من الكتاب ويا كسوا وصرا علم د کتاب یعنی سلیمان ما آتے کبھی وزرا ترکم تا تپدے قبلا مسکر دینا یلتد الیک ترکو چرا واپس شتا تنظرستا فلما رآه مستقرا عندا چکر دولد دا پس مستقرا موجود دسرا قال وی حاضا من فضل ربی وی دا زما در فضل او میرا بانی دالے ابلونی دا دین پارا دا موجزے ما ترہ کری دا لیبلونی چی آزمائشو کی ماں بانے اشکر چایا تو شکر کو ما مکفر یا کفران کو ومن شکرا چاچ شکر کو فإنما خبر دادا یشکر لنفسی چا شکر کے فائدے پر دبارا ومن کفراو چاچ کفر کو فإن رب یقینا رب سما غنیون دے بے پرواہ بادشاہ دے کریم دے سخیو جین رستے قال اوے سلیمان علیہ السلام نکیو لہا اس میں ماہرین پہ ہوئے ویلک دا دیرہ تک دیتا موڈیفائی گئی سو گئی موڈیفائی چینجز پہ کھرا والی قال اوے سلیمان علیہ السلام نکیرو لہا ویلکنا اشنا کئی اجنبی کئی موڈیفائی کئی دیتا عرشہا دا تخدرے ننظر منگورو اتحتدی جہدائی پیجنی ام تکون من اللذین لا یاتدون اگر تاکی کی دو گروپ دا آغا خلق و سخا چی غیر کو معمولی موڈیفیکیشن بانیو کنفیوز کی گی یعنی زردی عقلی اپروچ ہو رہا زردی عقلی اپروچ ہو رہا
فلما جاءت نو غير وسكر changes open يعني دې ځای یو سور پر لګیدل نه هغه راوست وایټ ځای باندې ورته وایټ په بدل کې ته ولګو گرین هغه ځای ولګو یو بل نجینه بلو هغه راوست یلو په ځای یعنی سم موډیفیکیشن وکړه فلما جاءت کله چې دا ملک رااله قیل ورته ویل سليمان ورته نبی عليه الصلاه والسلام ځکه بادشاہ دور وړي خبرې نه کوي اسیو سولجر چې ورته روان عسكر روان څوک روان عسكر نو یو عسكر ورته وی قیل ویل شدیتا اها کذا غرشک دا څه ورته وی اها ذا غرشک آیا دا ستا تخت نه اها کذا غرشک دغه څه ستا تخت کورته چې اها ذا غرشک نو بیا بغیر دا اعظم دی یا بغیر څه ځکه ورته کلو ورکړه یعنی کله سوال راځي چې اها ورشو ایدا ستا تخت دی او عمدت دې رکلو هغه د ملاو شو چې سره ما راځي تاسو سره کوي صحیح نه هغه دنم کنفیوزینګ تاسو اها کذا ورشو آیا دغه سره تخت ذکر بادشاہ تخت لري نو تخت ویلا لا محاله وي وي تاسو سره تخت اها کذا ورشو ګوردا د عربی جامعیت یعنی دا یو کاف کې مې نو باسا اها کذا اها ذاك اها ذا عرش ايداستا عرش ايداستا تخت نو اها کذا عرش دغه سره سیګریټ صحیح قالت نوزدان لګی چې وکړه سچویشن کنفیوزینګ وو چې زه تخت ما نه تذکرې ما دا تخت نه درابطه تخت ما نه تذکرې یو آیت خدا سره نه دا سچویشن کنفیوزینګ نو دې وجه دا نه وی او ملکی دغه دی هغه ماته ناغوي کأنه دا خو بالکل داسې لکه چې هغه یعنی چې دا هغه تخت دی دا بالکل داسې دی لکه چې هغه چې څنګه هغه سوال کړو کنفیوزینګ دی جواب کنفیوزینګ ورکړ قالت كأنه هو دی ورته دا خدا سے لکه چې هغه واوتینا العلم من قبلها اور آکے شو منقرم مخکد دے موجزینا وکننا مسلمین ابو مسلمانان نو دے ملکی ہوئی وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا دے موجزین اوران دے سلیمان کا زمان قاصد را واپس کرو زمان خبر کہیں کرا غلیوا چیزا دنیا دار سلے نہ دے دا خبر سپریچوال دا خبر ببری دنیا دا وصدها منک دیر سلیمان علیہ السلام ما کانت دہا معبودانو چھ دے عبادت کو بغیر لانا انہا کانت یقینا دعو من قوم کافرین دا کافر قومنا مو سلیمان علیہ السلام ورزوی یعنی حکمران چراش رباب دنیا فقارت نبی بودے نوکے چلے بودے سقندار خوبے نہ بودے صحیح چلے بودے آرک چلے بودے ارک تے بوتر ایئرپورٹ نے لے گا سر ارک قیل لا ادخل اللہ ادخل الصرح ورتے ویل شدیدا ادخل الصرح صرح مانا قصر صرح مانا ادخلی داخل شاہ الصرح قصر فلما رأتو کلچ دے اولیل دا قصر حسبت لجت دے قوگر پدا فرش بانے کم ماربل چی لگی دلیو اگر دمرا شائننگ کو چاہی دا سے شائننگ کو او پدا سے انداز بانے سینس تکی جوڑو لگا او بچی روانی لگا سچی روانی لگا او بچی روانی یعنی دا سکاری در لگا واخدی ابو کے اگا لگا کی گی ماہیان دی اگا خوزی فلان فلان یعنی پدا سے انداز بانے ماربل لگی دلیو صحیح نوز دا سنگا والا تنظر بھی ابو پوری کی پینسی روز دیکھ قیل لا ادخل الصرح ویل شدید و داخل شاہ صرح دے قصرتا فلما رأته کلچ دے ولد دا قصر حسبت خیالو کدے بان لجتا دسپینو لجا مانا لجا دا سے چدا اوپر دیر شائنی میں دیر پیور دیر آیتا لجا ہوئی حسبت لجتا وکشفت عن ساقیا دے پینسے کو تکری عن ساقیا دے پندو قلونا قال اوی سلیمان انہو زرع ویدا قصر دے ممرد ملما من قواریر کرسٹل قواریر مانا کرسٹل یعنی دا ماربل دمر شائننگی دا کرسٹل چیوی
قالت हुई दे रब और रब समा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वे यकीनन मा जाते करे जान बाने वासलमतु मा सुलेमान और मा सरेंडर किए सुलेमान सर मरकर क्या के लिल्लाह अल्लाह रब्बिल आलमीन रब मखलूकात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा रब्बना हत्ता बिक़वाज़िना व ज़क्किरना मिन क़ुरानि मा नसीना व अल्लिमना मिनहु मा जहिलना व सुन्नत तिलावत व आना अन बिज़ाना अन्हा अल्लाहु खैरुन हाफ़िज़।